د خیبر پښتونخوا لایو سټاک محکمې تر سوري لاندې خوازخیله کې 3 ورځنۍ د اعلی نسل میخو نندارتون او صحتمند څاروو مقابلې شروع شوې دي. دغه مقابلو لپاره مالي مرسته د امریکایي حکومت USAID کړې ده. په لومړۍ ورځ ښه پای ورکوونکو میخې او بیا صحتمند سنډاګانو مقابلې وشوې چې پکې ځي خلکو په ګڼ شمېره سره برخه واخیسته. د مقابلو په اړه تابع کوونکي د سریلنکا پوهان محمد نواز ابراهیم په دغه اړه خبریالانو ته وویل This is the first time these beautiful looking animals are being exposed even within Pakistan. د څاروو په دغه مقابلو کې زیاتره د سوات یو خاص قسمه میخه چې ورته ازیخیله میخه وایي د هغې د بیلابیلو قسمونو مقابلې وشوې چې پکې غوره څاروي وټاکلی شول. مقابله کې برخه اخیستونکي وایي چې دغه مقابلې دوی لپاره ډېرې ګټورې دي. سنډه مې راوستې ده د مقابلې له او دا ډېر ښه پروګرام وشو، ډېر مزیدار پروګرام دی، ښه روان دی. او په دې کې پته ولګي چې سړي یاره دا څاروي ساتي دې خامخا سړي ته دا معلومات وشي چې په دې باندې یاره انعامونه ورکوي او دې څاروو به علاجونه شروع شي. د دې لپاره انسیمینیشن چې د دې ازیخیلو میخه وشي نو د دې پیداوار ښه دی، په غوښې په لیاز ښه دي، د پیو په لیاز ښه دي او کوم بچیان چې دي هغه دوی خلکو ته پته ده چې کوم بچیان موږ د نور خرڅو نو هغه مطلب دی په 10-15-20 زر خرڅېږي او د دوی کوم چې خرڅېږي هغه مطلب دی په 40-50 زر روپۍ خرڅېږي. دغه مقابلې تابع کوونکي د سوات مشر وایي چې دوی د زمیندارانو لپاره د ښه نسل میخې ساتلو، د ناروغۍ څخه بچ کېدلو او زیات پی ورکولو لپاره مشورې هم ورکوي. بهر دنیا ته دا وایي چې داسې قسم میخه شته چې هغه هم د ټولې دنیا سره مقابله کولی شي. د هغې د پیو مقدار 1822 لوټې دی او دلته کې ډېر ښه سنډان، ښه کټي، ښه میخ والا مالکان هم راغلي دي. په دغه موقع د موسیقۍ تابع هم شوه چې ورته مقامي ولس ډېر خوشحاله ول. د سیمې ولس وایي چې سوات کې لومبي ځل داسې د ساتنې څاروو په اړه میله او مقابلې وشوې. دغه رنګه مقابلې دې د نورو څاروو لپاره هم وکړی شي. د مقابلو تابع کوونکي دا وایي چې په سوات کې اول ځلو دغه مقابلې مقصد دا دی چې سیمه کې د اعلی نسل څاروو ساتلو عادت جوړ کړی شي. کیمرامین مهلي شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، خوازخیله، سوات.